خانداګانو په دې ماحول کې دوستانو انډیوالانو په مجلس کې او د مستانه انداز کې نوجوانه چې کله ته د چرسو مرسو سیګرټ ته طلای وخې نو یاد ساته دا طلای ته سیګرټ ته نه، دا طلای ته چرسو پوډرو ته نه، بلکې دا طلای ته د خپل پلار محنت ته وخې، دا طلای ته د خپل پلار خولې ته وخې، دا طلای ته د خپل پلار عزت ته وخې. ځکه دا سیګرټ، دا چرس، دا پوډر په پیسو اخیستل شوي دي، کوم پیسو دپاره چې ستا والد محترم د خپل بدن خوله وباسلې ده، کوم پیسو دپاره چې ستا والد محترم د چا نوکري کړې ده، کوم پیسو دپاره چې ستا والد محترم د چا سپکې سپورې خبرې برداشت کړي دي. او دا طلای ته سیګرټ ته نه، دا طلای ته چرسو پوډرو ته نه، بلکې په دې تیلي سره ته د خپل پلار او مور عزت ته هغه ګزار ورکوي د کوم ګزار تکلیف او درد چې صرف او صرف یو مور او پلار برداشت کوي خپل بچی دپاره، د کوم درد او تکلیف احساس چې صرف او صرف ستا مور او پلار ته کېږي. تا ته پته شته چې ستا پیدایش سره سره د ستا مور او پلار د ستا یو ښه زندگی، بهتره کامیابه زندگی او بهترین مستقبل خواهش او تمنا هم پیدا شوی وه، او دوی دواړه په دې خواهش او په دې تمنا باندې شپې سبا کوي چې ورځ به وي چې زمونږ بچي واده به وي او موږ به د ده واده خوشحالي مناوو. خو چې کله ستا مور او پلار د ستا رشتې په سلسله کې د چا کور ته داخل شي او د کور خلکو طرف نه دا جواب ورته میلاو شي او یقینا چې همدا به ورته میلاویږي چې مونږ خو تاسو سره رشتې کولو ته تیار نه یو، ځکه چې ستاسو هلک چرسی ده، تاسو هلک پوډري ده، د ستاسو هلک بېروزګاره ده، تاسو هلک ناکام ده. وی نوجوانه دا د الفاظو هغه ګزار ده، د کوم ګزار تکلیف او درد چې صرف او صرف مور او پلار د ستا برداشت کوي ستا دپاره. د دغه درد احساس تا ته اوس نه کیږي، د دغه درد احساس صرف او صرف ستا مور او پلار ته کیږي. په دې وخت کې د دوی زړونه د کتو وي، د دوی زړونه به د کتو وي چې په دوی څه تېرېږي، کوم درد او تکلیف ته دوی ته میلاویږي. ځکه چې مور او پلار په خپلې ناکامۍ دومره نه خفه کېږي څومره چې د خپل بچي په ناکامۍ خفه کېږي. مور او پلار په خپل پیغور دومره نه خفه کېږي څومره چې د خپل بچي په پیغور خفه کېږي. او دا ګزار بل څه نه، دا ګزار ای نوجوانه، ای نادانه، تا په خپله ورکه خپلې مور او پلار ته. دا غم او دا تکلیف او دا درد بل څه نه، دا په خپله تا ورسوه خپلې مور او پلار ته. ستا دې عملیاتو د لاسه ستا مور او پلار سیالو په منځ کې د ستا تذکره نشي کولی، سیالو په منځ کې دوی سترګې ښکته دي، دوی نظرونه ښکته دي ستا د عملیاتو د وجې نه. خو یې نوجوانه اوس هم تا سره موقع شته ده، اوس هم تا سره وخت شته ده چې په کوم وخت کې ته خپل رب راضي کولی شي، د خپل مور او پلار عزت بحال کولی شي او خپل صحت باندې رحم کولی شي. او دغه علاج صرف او صرف دوه څیزونه دي چې یو د ستا احساس ده او بل د ستا غیرت. چې راشي او د غیرتي رب ته په سجده وغورځېږي او ورته په جړا شي او دا احساسات ورته وړاندې کړي چې یا رب العالمینه ما د ستا شریعت سره خیانت کړی ده، یا رب العالمینه ما د خپل پلار او مور محبت سره خیانت کړی ده، یا رب العالمینه ما خپل صحت او خپل بدن سره خیانت کړی ده. یا رب العالمینه چې څه وشو هغه وشو، باقي زما توبه او ستا توفیق. او هغې نه پس 5 وخته مونځ شروع که، د خپل مور او پلار تابعدار شه. نو هغې نه پس بیا ته ګوره چې څنګه دا غیرتي رب په تا غیرت او په تا رحم کوي او څنګه د ستا مستقبل او زندگی جوړ